إياك نعبد وإياك نستعين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبألفاظ آخر في رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا السند في ألفاظ آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان مذهب اسلام او د قرآن او د حدیث د عقیدې ډېرو قدرمندو سپینږیرو مشرانو نوجوانانو ماشومانو کورونو کې आवाज اورېدونکو با حیا با پرده دوسر خویندو میندو مونتا صدا خبر منو کو سوک ہر پارٹے و ہر تنظیم ہر جنڈے ہر مکتب فکر سر تعلق ساتھی خدا خبر ٹول منو کم خبر جو ٹول خلق منی دا ملان و تخبر اصطلاح کے مسلمات ہوئی ویدہ دا مسلمات ہو رہا ٹول دنیا دا منی جی دل تزمون لگ سفر دے اور اونچا دراؤں لبرو آیا روجہ دا سنا مسئلہ رجوشی چی زمون ستاسو دا دی لب جن نباد چا طرف تروان گی دا تولیو آئے چا تروان گی دا اما شمانو مو آئے چا تمون روانیو ہم رب العالمین تروانیو دا طول دنیا منی اور اب رب العالمین یہ خبر فرمائے دا پر اقبل کتاب کے وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادًا اللہ اکبر وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ دیر عجیب ذات دے دیر عجیب خبری کی دیر روئی طاقت دے او دا سے طاقت دے چھ بلچہ طاقت نہ متاثر کی گی دا سے زور اور ذات دے چھ بلچہ زور بنینا وَلَقَدْ عالمان دا گریبر پہ ہوئی گی لام روڑو اور قد کے اسم طاقتی چھ بمازی داخل شی لام چھ براشی نورم دا قد زور زیاد شی دا قد چھ بمازی بعد داخل شی نورم زیاد شی جملہ چھ دا جمع راشی صیغہ دا جمع نورم طاقت زیاد شی بیچ رب العالمین کل بیان کی طاقت نور ذات شی اللہ فرمائی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا بخبل لوئے الوہیت میں دے قسم ہوئی کتاسو خانان ایک ملکانان یو کبادشاہان یہ جِئْتُمُونَا یو بڑے خبر باندزان پوئے کہ جِئْتُمُونَا دا دنیا مال دے ہمیشہ نہ دے دا دنیا جیداد و بادشاہی دے ہمیشہ نہ دا جِئْتُمُونَا دا طول دا دنیا طاقت بپریک دے او کسر دی واری او کرن واری جعتمونا زمان طرف تبای و ظلم مقامت کی گئی دینا بل طاقت بند ذات کی دیشی دا سے خبری معمولی سڑے کوئی شی او جو ناشنا ٹکے اور پسی بل راڑی زار شمدہ برم دا طاقتا دیر طاقت من ذات دے عزیز زورور ذات دے بیا فرمائی صرف راتلنا تاب دنیا کے مال جمع کری باغی بدو کئے ستاب دیر اولادی باغی بدو کئے ستاب بینک و بیلنسی باغی بدو کئے اے آدم بچیا دا سے راتل بنی کی گی کستاب گاڑ کی 50 گاڑی مخ کی روانوی 50 گاڑی رست روانی خوبیام ماتا بدا سرازی فرادا یو پا یو برازی ستا ٹھول طاقت دیر پا اشارہ ڈیس میں سے دیو نوی جستا طاقت بزا ختموم ہو بیا بیا واضح رازی بولی
ستا د الله ته څه طاقت ښکاري نه نو تذکره یې دله نه کوي ستا به وي څه طاقت وي چې زه درته وګورم چې ستا طاقت به ختموم او بیا به راځي ستا دا طاقت به وي او بیا به ته یوازې ولاړ الله اکبر کبیره دغه ملاقات دې مونږ ته رب العالمین آسان کړي بس که دغه ځای پاس شو که نه د دنیا ټول غمونه خوشحالي وګڼه د دنیا ټوله ژړا خندا وګڼه که هغه دربار کې پاس شو او که هلته پیل شو د دنیا هره کامیابي دی ناکامي وګڼه د دنیا هره خوشحالي دی ژړا وګڼه پیل شي بس ناکام جی زما خو ډېر مال دی نو څنګه به یوازې درځم وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم ستا دا ټول مال به شاته پاتې شي ته به یوازې ولاړې او لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ناشنا کمال وکړو دیو نه چې لباس بدی او که بدی نه کاټن جامې باندې چوری کنا سٹار والے بوټان باندې چوری کنا الفجر غړې باندې پلاسی کنا آئی فون موبایل په پلاس کی کنا ناشنا تعبیر وکړو د عزت خیال هم دلو ساتي کدا سی ویلې چې تاسو به ماته بربند راځي زموږ د بیزته شایبه پکې وکنه نو الله د خپل بندگانو بیزتی نه کوي او ټکی وي کما خلقناکم اول مره څنګه چې په اول ځل دنیا ته لګلې وي حق سے برازي دنیا ته چې رسول لباس وو بوډا وو سہولیات وو زور او طاقت وو بيد جړانه بل هنر وو کما خلقناکم اول مره اے دا آدم بچیا څنګه چې دنیا ته لګلې تشلاس میں صرف جڑا در سرا بادشاہ خو زما مخی توجہ بادشاہ پا کپڑو پا دکان کے دے کپڑا نہ خوخیدا دا سپرے پا دکان کے دے سپرے نہ خوخیدا دا چپلو پا دکان کے دے چپل نہ خوخیدل کما خلقناکم اول مرہ زدگ ٹیپ ٹاپ سر سوک پل مخی طرف ریدم بربند بغیر لباس او بغیر چپلو با سرطور سر او سیر گریوان پا زمان مخی تولاد وما نرى معكم شفعاء و عزت تاسو کې داسې زورور نه وینم چې تاسو مان اخلاص کی عرض مې دا کوو زموږ سفر دی رب العالمین طرف ته تلل د دغه سفر فکر پکار دی د دغه سفر سوچ پکار دی د دنیا ژوند کې موږ وی د ډېر هوښیاران خلق دې دنیا بنا کړه مونږ په دې خبره باندې د ماشومان مطمئن شوي دي چې د چا د ذهن چالاکی او د چا د ژبې طاقت څوک د مرګ نه بچ کولی دا طاقت ماشومانو لوی بدلی دی چې مرګ ټیم راشي چالاکی او تجربه کار نه کوي ډېر د غټو غټو صحتونو والا خلک مونږ ولیدل دا سړی آبادۍ مو لیدلي دي که نه په لاسو باندې داسې آبادۍ خلکو ښې جوړې دي غرونه خلکو تراش کړي دي پکې سړکونه ایستي دي هغه طاقتونو والا باندې چې کله مرګ راغی خپلو طاقتونو د مرګ نه بچ کړل دا هم موږ ومنله چې طاقت د مرګ نه بچ کولی ډېر مالدار مو ولیدل ډېر مالدار د مال څه حد نشته کراچۍ کې یو مالدار سړی هغه حکومت ته درخواست لیکلی و چې په پاکستان څومره قرضه ده پاکستان سره کم ملکونه تړلي دي په هغې څومره قرضه دا ټولې قرضې د پاکستان او د پاکستان د متعلقه ملکونو خلاصوم او په دې نوټ باندې به زما تصویر لګوی دا پیسې خلکو سره دي په دې به تصویر زما وي بس دا شهرت مې وي وخت دی دا د مال انتها ده او که نه ده دا یې وکړه دا خبره سار د هغه مړ پروت مونږ ومنله چې هر څومره مال وي د مرګ نه خلاصول کولی نشي
زور سره جواب وکړه د مرګ نه خلاصول کولې نشي مرګ نه خلاصول کولې نشي هیڅ یو لار داسې نشته کني دنیا په کم عروج او ترقه روانه ده نو وخت د خلکو خیال شو شمسي نظام ته جوړ کو جوړې نه کړو جوړه میټرو د بجلو نه خلک پیغام شو ناشنا بجلی راوست ذهنونه کم کم زیاته ورسره ټول دنیا یې راوړ کړه یو کور یې جوړ کو او د دنیا کور نه نوم کې خو د انټرنیټ او یوټیوب د دنیا مثال د یو کور کو ټول د یو بل خبرې کې په هر ملک کې کومې زیاته دنیا ترقی وکړه خدا ترقی نه ده کړې چې یو انسان د مرګ نه خلاص کړي نو ورونو کله چې دا مرګ یقیني دی او خلاصې ترې نشته نو دا ژوند په څه کې تیر کو چې کوم ذات ته تلل یقیني دي هغه ذات سره زور نه کېږي هغه ذات سره دوکه نه کېږي هغه ذات سرې سترګې او روب نه مني څوک د دغې رضا دپاره دا خو مشترکه سوچ دی صرف د عالم رایه نه ده رونو په دې به کله مشوره کوو کینو به څوک د دغې رضا دپاره څه لار ده څه علاج دی څه طریقه اختیار کړو هغه رب چې کوم عذابونه ذکر کوي هغه عذابونه خو نه د اورېدو دي او نه د لیدو دي قرآن وایي دا رب ته به ولاړ دی چې دا ځمکه به اول اجړه کوم او خپله فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم وی بر راتل پریدا چې زه صاحب ځمکه هم په کلکه اراده وجړه کوم نو شیء عظیم پتا به ځمکه او اسمان یو کوم سخت زلزلې مې لیدلې دي کنه د زړور نه د زړور سړي همت ورزيږي کنه ورزيږي تاسو جټکې او کله چې د قیامت یوم تضع كل ذات حمل حملا الله فرمایي داسې به ځمکه وجړه کوم چې د مور په خېټه به ماشوم پاتې نشي هغه هم کته ورزي ډېر طاقتمن ذات دی لا ځان دی او درولې نه صرف تمهید تړي داسې به ځمکه وجړه کېږي که مور سینې ته ماشوم نیولې دی هغه ماشوم به ته ورزيږي اوغه که خپل بچي ته ولاړه ده ځناور دی هغه بچي ته به لټه ورکړي اوبه دانګي داسې به ځمکه وخوځي اوغې بچي کېږي په درد ذهن ده او دا داسې درد دی د اولاد د پیدایش چې ټوله دنیا په دغه ټایم کې هېري که انسان دی زنانه ده او که څاروی دی داسې به ځمکه وجړه کوي چې د اوښې به بچې پیدا کېږي په هغه درد به پوه نه شي زړه به یې ټک وچوي داسې به یو ځل دا ځمکه جوړه کوي الله فرمایي ته هدی فدکت الارض دکا دکا دا مضبوطه ځمکه چې ته پې 50 چته به ورخېږې دې نه چې تیل چرک ورکړم دا ځمکې دا زړه به موچ وي په کته به لاړی شي وتر الجبال حامده دا مضبوط غرونه چې وینې فقل ينسفها ربي نسفا غرونه به دې والوځي مالوچ به کم درله کائنات نظام به درهم برهم کم هلته به دې ځان ته ودروم او په یو چغه به نفسي نفسي اے رب زما به څه کېږي اے رب ما سره غم دی او رب فرمایي په داسې غم به دې اخته کم داسې ټینسن سره به دې مخ کم یوم یفر المرء من اخیه رور به د رور نه په تېښته شي چې دا کومه ورځ ده اے روره روک شه زما نه څه ونه غواړې د رور دپاره خلک ځان وجني که نه وجني د رور په سر یو سړی دشمني واخلي خپل ټول بچي پې بیلي خو د رور په سر پښتانه ولاړي یوم یفر المرء من اخیه رورولۍ به ختم کي بره و امه و ابيه الله فرمایي مور پلار به د ورک کړم د پلار نوم به وانلی او د مور نوم به وانلی
ذهن دا منی چې زه به د خپله خوږه مور د دنیا په یوه سخته پرېږدم چې ذهن منی وأمه وأبيه الله ته د مور او د بچي محبت معلوم دی بیا هم هغه عالم ذات وي وأمه وأبيه د مور او د بچي مینه به ختم کړم بچي به مور نه پېژني پلار به نه پېژني وصاحبته وبنيه اے آدم بچیا دوستانے بدل ختم کر پریم سسٹم بدل ختم کر وفصیلته التي ترويه جرگمار خلق بدل ختم کر پزان بدل اختکم كل امرئ بما كسبت رهينا ہر علم تبا ہر امی تبا ہر خزی اور سڑی تبا خبل عمل رومغتش تخبل غم وقتکم رب العالمین فرمائی رڑو روانہ دا ورس دروهم ندا تجربی مور کی کار نکی مالو مور کی کار نکی اس ہنر ور کے کار نکی سوکو یا رب العالمین کمنار اختیار کو سو قانون در آلے گلے نیچے بچ بشو آو دیر بہترین قانون رب را لے گلے دے داخو میں سختے دی تند بدر باندر آولم داسی چیل تبدی علم دیرم دبد آدم بچوئی اے رب العالمین جہنم ترانو باس بل لار منشتا اے بو بوارو بو تیر عمر بو جاڑی وَيَعْتُوا عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ہر طرف نہ بدا سے عذابونے تبوے اس بمی بڑکی اللہ بوئی مرگ چرتا دے پا مرگ دے چتا پریدم تا سرمن دا بدر تبادلو سرمن بولی بدلی ڈاکٹر چستن وی دے سرمن ٹھیم کے دڑ کی بیان کی دا اصل درد پر سرمن کے دے اللہ فرمائی فَنَتْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ساتھ پسات بدر تدا سرمن بدلون دا پاس نہ بلی دردون پدا سے عذابون بدے مبتلا کم او بچ غاڑی نو یودا سے پلیٹ بروڑنی شی چه تب خوشان شي چې پلیټ د اوبو راغی جام راغی څومره فاصله کې با جام لري چې یشوي وجوه مخ بدلوید کې دومره ګرمي الله فرمایي بئس الشراب وساءت مرتفقا ډېر بد څکل دي اوبه ورته مه وایې تا چې د دندې لپاره کوم اوبه غواړې هغه اوبه به ځان له عذابي یشوي الوجوه مخونه بریدي یتجرعه ولا یکاد یصیبه الله فرمایي یو ګوټ به تسکي په تیزه به تېرېږي نه چې یو ګوټ د هغه اوبو کې یو شونډه به د لاندې رړی شي بله شونډه پاسه چې اوبه خېټې ته لاړ شي کلمې به دله د غټ او د سماتې په لاره وځي او بیا به د لا پلیټ کې واچي دا رز را روانه ده اوړه چې ګران شي هر سړی ټرک ته په قطار ولاړ دی د اوړو غم دی خلکو د دې ورځې غم به کوي که دا غم مو ځان سره پیدا کو قسم دی د اوړو د غم نه به م الله ناخبره کړي اے د آدم بچیا ډېره لویه ورځ دی یېره کړې ده ډېر لوی امتحان دی یېر کړی دی ډېر لوی ملاقات دی یېر کړی دی دومره به وجاړې چې په جړا به دې د سترګو اوښکې ختم شي وینې به را شروع شي وروڼو بیا به م عذابونه ختمېږي انبیا به چغې ووایي ای ربه بس که رب العالمین بس ستا عذاب ستا طاقت مونږ منلی دی نرمي راوله د ټول امت دا ګناهونه دا د زنا اړې دا د کفر قوانین دا د زنا اړې او چکلې
دا د سود کاروبارونه دا په پردو ځمکو باندې قبضې دا ټول ظلمونه به د رب مخې ته وي د رب غصه به چېرته یقیږي عذابونو له به الله ترقي ورکوي سخت عذابونه به شروع شي خلق به چغې ووایي لار د نجات به خلق پوه شي چې نشته آخر چې ورځ دغه را روانه ده کیږي بسو کامیابی بس کی دا خدا کامی شوا دا کامیابی رب العالمین دیر ناشنا اصول بیان کری دی زدہ کا اصول وار وکستا صدر کولو توجہ یالا توجہ مشتا کولو جواب نکو توجہ مشتا اور کم اصول جدا رب بیان کری دی کلک عمل با بکو انشاءاللہ مخکې الله تمهید کړي بیا اصول بیانې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو څومره طاقتمن ذات دې طاقت ورولې دو کوم نه لیدو و امر دې طاقت در رب العالمین څومره طاقتمن ذات دې او دومره قدر راکړي انسانان راته نه وي د ادم بچی راته نه وي اے ایمان والو غټ سړی دې چا لحاظ نه کوي مالدار سړی چې د غریب ته چی کی د غریب موبایل چې دی غریب سره منډه وکړي ولې غرور دی ورته رب العالمین د تمام خزانو مالک ته بیا ورکې دومره مینه ده یا ایها الذین آمنو اے هغه خلکو چې په ما مو ایمان نه ولري قدر راکړه قدر کني دومره طاقتمن ذات دی چې تاسو لږه تذکره اورئ دا زړونه نرموي داسې طاقت دی یا ایها الذین آمنو اتقوا الله د دغه رب نه یره کوئ دا داسې ذات نه دی چې دوکه وشي که دوکه کېده بیا د یارې ضرورت نه و اتقوا الله ته نه ګورې یره وکړئ د دغه ذات ملاقات معمولي ملاقات مه ګڼئ دغه رب چې ګیر کړې بس ګیر وی ولا یوثق وثاقه رب چې دې وتړي څوک دې پرانستی نشي وما من دابة الا هو آخذ بناصيتها الله فرمایي په دې مقدس مکه داسې دین د سر نشتا چې دا هغه سرکونډې زما په لاس کې دي سرکونډې له سړی کنټرول کوي الله فرمایي ستاسو د یو واګې ما سره دی خاصه مې درته پړې پرېږدي چې تاسو له سوره کوئ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان بزور لګوي تر اسمانه به ورسي دینه بچر دوه اے دا آدم بچیا و اجاز جون کا زا پکتا زد و مو بجاز کی رزمو کے ویخ سر بو لگی اس بچتا ہو رہا فانفذوا اللہ فرمائی تختے لا تنفذون الا بسلطان دا رب دا دنیا نا نشے تختے دے گیر کڑے میں جال کے بند یا کچھ ہوئے گئے نا منگوئی بلی منگا زادی دا جال لے جال گیر کڑے چرتا و تختے نو اتقوا الله دا دومره طاقتمن ذات دی چې د دنه یره وکې او دا ګپ مه ګڼئ وقولوا قولا سدیدا زه به د دغه ذات نه یره وکړم ټیک ده خو ځینې ټیم به د دغه ذات خبره راځي ما نه به ملک صاحب خفه کېږي ما نه به چیرمین او نواب خفه کېږي ما نه به د کلي مولا خفه کېږي اللہ فرمائی وقولوا قولا سدیدا نیغا خبر دا رب کوا دا چانا ونا یری گئی تا دا اغا ذات خبر کے چھ اغا ذات دا چانا یری گی اغا ذات دا چانا یری گی شاعتا کسان اغا ذات دا چانا یری گی نو چھ اغا ذات دا چانا نیری گی تا دا اغا ذات خبر کے استا پا اغا ذات اعتماد دے تو یری گی وقولوا قولا سدیدا دا پولیس کی دا عام انسانی کا جدا انسانی
او د بره نه ورسره حکومتي طاقت دي که نه د روډ په منځ د سړي د څپېړه وباسي د چا نه یېرېږي ولې په خپل حکومت اعتماد دی چې زما تپوس وکړي د دې پولیس ته په خپل وړس کې سرکار اعتماد دی تا ته د رب په طاقت ولې اعتماد نشته ای د آدم بچیه وقولوا قولا سدیدا پولیس ته وایي ګوره ولې به نه سړی او چې ولې نو د نامې نه کته به ولې د مرګ اجازت درته نشته او تا طرف وایي وقولوا قولا سدیدا د چا لحاظ نه کې نیغه خبره کوه ټیټ خبره کوه نو د هغه ذات طاقت ډېر باري طاقت دی یصلح لکم اعمالکم ټولې مسلې به درې برابر کړه ته زما تابعدار شه ته زما خبرې ته لایق وکړه ته زما خبره شیر کوه ته زما فالورس کې راشه یصلح لکم اعمالکم ستا ټولې معاملې به زه سم کړم ای الله نو زه اوس په مسله پوه شم ما خو ډېر ګناهونه کړي دي اوس خو ما ستا طاقت واورېدو بس نن نه بعد زه ستا بنده شوم خو د دې مخکې ژوند به څه کېږي الله فرمایي چې طاقت مې دومره لوی دی نو سینه مې هم غټه ده که نه یغفر لکم ذنوبکم ستا په ټولو ګناهونو به د عفو قلم راکاږم ماشاءالله ماشاءالله طاقت هم زیات دی عذابونه هم زیات دي او رحم هم د سره سم نه دی وسعت رحمتي كل شيء وسعت رحمتي على غضبي زما رحمت او د غضب چې جنگ راشي زما رحمت یې ګټي رحمت مې ډېر وسیع دی ولې غم کې ته زما خبره کې زما نافرمانۍ چې دې کړي دي ما ترې سر ښکته کو زما چوکیدار شي یغفر لکم ذنوبکم ستا په ټولو ګناهونو به د عفو قلم راکاږه الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي ماشاءالله دا زموږ اصل مقصد دی چې الله موږ معاف کړي ډېرې ناشنا خبرې د آیتونو کې را روانې دي دا ټیم هم کم دی خو خبره مانه ډېره بې ترتیب اوږده شوه خو یغفر لکم ذنوبکم یو حدیث کې راځي دا حدیث د سند په لحاظ کمزورې دی خو کم طرق چې مصنف د ابن ابي شیبه کې دي نو دا مستدرک د حاکم کې دي او مستدرک سره چې حاکم ملګرتیاو کې د عالمان پوهیږي په موافقت د علامه ذهبي سره روایت د مستدرک صحیح وي حاشیه د مشکات باندې شیخ البانی صاحب وایي چې د تعدد طرق د وجنه دا حدیث سندن درجه د حسن کې دی فرمایي رسول الله علیه السلام رب العالمین فرمایي که د آدم د بچي ګناهونه دومره زیات شي چې د اسمان واګو ته ورسي د آدم د بچي ګناهونه دومره زیات شي چې د اسمان واګو ته ورسي الله فرمایي چې یو ځل ما ته سر ښکته کو غفرت لك فلا ابالي زبر په ګناهونو د عفو قلم راکاږم نوې رجسټر به فرشتو ورکم زوړ به اوسېږم ته نن زما بنده شوې ته نن زما ملګری شوې غفرت لك فلا ابالي رب فرمایي چې ما ته دې وژاړل زه دې معاف کوم په دې کائنات کې داسې څوک نشته چې ما نه تپوس وکړي ماشاءالله ماشاءالله که صرف طاقت او غضب وي او رحم پکې نه وي د عمر ته به ګرانه وه که نه به طاقت هم زیات دی چې زور ورسره کې ډېر بد انجام دله درکړي خو چې 2 ساس کې اوښکې دې ورته تویې کړي ډېر مینه ناک ذات دی هغه د جاهلیت د زمانې خلق چې چا په زنا او په شراب او د غیر الله په عبادت ایله نه ده کړې چې راغلي دي او رب ته جوړلي دي الله ته اصحاب محمد جوړ کړي دي الله په دنیا کې د جنت زیرې کړي دي دا د الله د رحم حساب کتاب دی نو کته وی چې زه ګناهګار یم یغفر لکم ذنوبکم الله گناهونه دې معاف شو الله د ستا د یری اصول بسې مقصدی خبرې له وساله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دا زموږ اصل مقصد من يطع الله الله اکبر
من یطع اللہ سوچ د چا تابعدار شو د چا تابعدار شو د چا تابعدار شو شوق سره وایي محبت سره وایي د چا تابعدار شو من یطع اللہ سوچ د الله تابعدار شو ورسولا د الله د پیغمبر تابعدار شو فقد فاز الله کاش چې تاسو علماء وي فقد هلته مخکې څه ویلو لقد جئتمونا لا قد هلته جئتمونا ماضي وه غوسه وه هلته دلته نرمي ده نو قد راوړو پته لګي الله فرمایي چې څنګه مې غضب او غوسه زیاته ده نرمۍ کې مې هم څه حل نشته فقد فاز یقینا 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 د الله او د الله د رسول په لار روان فاز فوزا عظیما کامیاب شو په کامیابی لوی سره الله اکبر الله دې موږ ته د کامیابی راکړي من یطع الله څوک چې د الله تابعدار شو من د نحو عالمان وی من لفظا مفرد دی معنی عام دی او د احناف په باقاعده اصول دي من هغه سړی مالدار یاد نکو غریب یاد نکو ځوان او بوډا یاد نکړو ښځه او سړی یاد نکړو من الله فرمایي زه دې په مال سکوم زه دې په ښځه او په سړي سکوم زه دې په ځوانۍ او په بوډاتوب سکوم ما د سړی پکار دی کار پکار دی شخصیت نه من هر څوک چې که ښځه او که سړی یطع الله ماله د ځان تابعدار پکار دی که ښځې او که سړی چې د چا تابعدار شوق سره وایي د چا تابعدار من یطع الله څوک چې د الله تابعدار شو د الله په لار روان شو د الله په احکاماتو روان شو د الله محب او مینوال جوړ شو من یطع الله الله سره شریک جوړ نکو یو الله حاجت روا وګړو یو الله مشکل کشا وګړو یو الله د مندانی ذمہ دار وګړو یو الله د نارینه او زنانه اولاد مالک وګړو یو الله د عزت او د ذلت مالک وګړو یو الله د نفع او د نقصان مالک وګړو من یطع الله او څوک د الله سره شریکو څوک د الله سره شریکو پیغمبر علیہ السلام د الله سره شریکو شیخ عبدالقادر جیلانی د الله سره شریکو علیم او مشکل کشا په نوم باندې چوي وکم کی توایو چې علی صاحب د الله سره شریکو میاں کریم شاہ بابا الله سره شریکو پیر بابا صاحب رحمت الله علیه الله سره شریکو کاکا صاحب الله سره شریکو داتا گنج بخش صاحب الله سره شریکو دا ټول شریکان دی الله سره من یطع الله څوک چې د الله مینوال جوړ شو د الله مقابله کې تمام مخلوق پرېښود وتبتل الیه تبدیلا رب سے رشتہ جوړ مخلوق سے رشتہ توڑ چا چې د رب دپاره مخلوق پرېښود من یطع الله معنا النباب تفسیر کی ابن عادل دیر عجیب کرے دا من قطع الناس للہ من اعتزل من الناس الى اللہ من اعتزل عن الناس للہ سوچ دا رب دا پارا دا مخلوق نہ جدا شو دیتوئی من یطع اللہ دا اللہ تابدار الله د پاره به دوستی کو کنه بکو د الله د پاره به دشمنی کو کنه بکو چې کوم ځای الله وی دلته خپکیږم هغه ځای به د روح ته جدا کیږو د پلار نه به جدا کیږو د خزي او بچی نه به جدا کیږو چا طرف ته وځو من یطع الله د رب تابعدار شه مړ وشو او درته وی چې د تختې الوا په حق دان الله ویلې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه مړ وشو درته وی وایي پکې حلال کا مړ وشو درته وی د جمعې په شپې خیرات وکا مړ وشو درته وی د پلار قبر اوف کا مړ وشو درته وی سلوختی او کلیزه وکړه الله وی مکوا تا دنیا پر خدا د خلکو فتوی دی واغسته برداشت کړي خدا رب حکم دی ومنو ایتوی من یطع الله اچھا خبر منل ایتوی د الله د پاره
من یطع الله د الله مینه و د الله نه بغیر بل چا نه ورکې. داسې یو دور په دې علاقو چې نیږي پنجاب ته چې لاړ شي خلک د پیرانو مخې ته سجدې کوي، د پیرانو قبرونو ته سجدې کوي، د هغې غلافونه، د هغې د قبر شمې، د هغې د قبر کاڼي هغه د شفا ذریعه ګڼي او وایي چې دا پیران، دا اولیا او دا قبرونه والا خلکو له نجات ورکوي. یو درګاه غټ غټ درګاهونه چېرته پنجاب کې لیدلي دي، غټ غټ قبرونه او ناشنا ناشنا یې پاته کړي، رنګین قبرونه مو لیدلي دي که نه؟ مولانا نه یادېږي که ویلی دی شي؟ نه یادېدلي دي. مولانا نه مونږ هم یېرېږو، ټول زړور نه یو، خو لکه د الله نه هم یېرېږو که نه، زیات خو د الله نه یېرېږو، حق ځکه وایو انشاءالله. تاسو خو نه یېرېږئ مولانا نه که نه؟ مونږ به چا نه یېرېږو؟ نو هغه ډېر مزېدار قبر ګېټ یې پې ډېر قیمتي لګولو. چلسي چې لاړو هغه وایي چې سړی بابا سره به بیا ګورو، اوس دی ګېټ ته نشم ګوري. او هلته که مو خیال کړي واقف هم دا چرسیان ډېر دا خلک چې وده شوی دی که نه، نو د مجوران ټول خو چټي مټي والي دي، ملنګي نشه کړی دا اوس وده شوي دي، د ډیبرې سستې کړي دي او ګېټ یې پوګه کړی دی، غره غره منډې کوي. خو بس هم ټولې مرسان خوړلې وه، نو منډې هوالې نه شوه. اخر کې بیا خلک پوه شي د بازار کې راټینګ کړی دی، ودرېږه دي ورپسې رسېدلي دي. وایي چې څه چل دی؟ وایي تا د بابا د قبر نه ور پټ کړو د زیارت نه. ویل وایي پکې چې څه چل دی؟ هغه وایي داسې چل دی. وایي دا خو ما د دې بابا او د قبر والا پیر صاحب په خپله را کړی دی. هغې یو وایي چلته اوس وګوره، خو وایي قبر والا لا چاله ورکولی شي، هغه ته وایي چې ما له ور نه شي راکولی، تاسو له اولاد څنګه درکوي؟ چې ما له ور نه شي راکولی تاسو ته خوشحالۍ څنګه درکوي؟ چې ما ته ور نه شي راکولی تاسو ته ما له اولاد څنګه درکوي؟ یو بل ته وکتل وي چې ته وابي یې که څنګه چلوي؟ روان شو ځینې دا ته پرېږدی، اوس هم شرموي، کاروبار راله خرابوي. نو عرض دا دی چې ورکوونکي د خزانو څوک دی؟ ډېرو خلکو عقیدې د الله په ځای په دې غیر الله جوړې دي. نو من یطع الله عقیده به چا ساتو؟ چرګه څو بچي راوړي؟ ډېر څو پورې راوړي؟ شل انډې خلک ږدي که نه چرګې ته؟ شل بچي چرګه راوړي. دا کم بابا له تلې ده؟ تعویذ یې غاړې ته اچولی دی بغیر زیارت او قبر نه او بغیر د تعویذ نه چرګې ته شلو بچو ورکولو والا څوک دی؟ څوک سره ووایي؟ څوک سره ووایي؟ نو چې چرګه شل بچي راوړي او زیارت ته نه ده محتاجه، ته د یو لور او زوی دپاره د هر قبر طوافونه ولې کوي؟ د هر کوټګر او تعویذګر او پالګر په درګاه کې ولې پروت دی؟ تا نه هغه لوی رب ولې هېر شو؟ من یطع الله څوک چې رب پسې روان شو ورسوله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شو. ماشاءالله اهل حدیثو داسې الفاظ ما سره نشته. ما شپږ کاله مختصر المانی پړاو کړی ده، د بلاغت فصاحت کتابونه مې ډېر شوق سره پړاو کړي دي، خو سره د دې ما سره داسې فصیحه الفاظ نشته چې زه تاسو ته ووایم چې تاسو څومره خوشقسمته یې. الله چې د کامیابۍ کوم اصول بیان کړي دي په هغه اصولو چې نن 100% روان دي هغه اهل الحدیث او سلفیان جوړوي. الحمدلله من یطع الله ورسوله څوک چې د الله او د الله د رسول پسې روان شو فا 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 وایي بل چا ته حاجت نشته. فا به وایي دی ته چې فورا نتیجه د من شرط دی او فا جزا ده او جزا او شرط په یو بل معلقې تړلي او تړلي دي ته وایي چې من سره بوله بل څوک نه راولي. نو من یطع الله ورسوله الله او د الله رسول کافي دي، بې د الله او د الله د رسول
نه مونږ د بل چا امامت او د بل چا مشرۍ منلو ته تیارو مونږ له الله کافي دی مونږ له محمد مصطفی کافي دی چا سره چې رب وي چا سره محمد مصطفی وي هغه ته د یو امام او مجتهد ضرورت د یو پاټۍ او د یو جنډې ضرورت د یو تنظیم او د چا د رای ضرورت د یو استاد او د یو فتاوی ضرورت من یطع الله ورسوله څوک چې د الله او د الله د رسول پسې رواني نو مطمئن اوسه دې ته مه ګوره چې موږ خو پنځه کسه یو خلاف ټول کړی دی هغې عالمانو غټ غټ پټکي والی دي هغه هم سلم او قاضي او حمدالله پړاوي هم د منطق او د فلسفې علم بحرونه دي نه 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 د دین متاثره نشي د سره فتاوی شته د سره تنظیم شته د سره تصوف سلسلې شته د سره مجتهدین شته د سره ابو منصور ماتوریدي شته خو د سره الله او د الله رسول نشته موږ سره دا ټول نشته خو موږ سره الله او د الله رسول من یطع الله ورسوله څوک چې الله او د الله رسول پس روان شو فقط الله فرمایي هر چاله خپل علما تصدیق ورکوي اے اهل حدیثو تاسو له زه مهر لګوم فقد فاز فوزا عظیما دا سړی کامیاب شو په کامیابۍ لویه سره ماشاءالله یو ناشنا مبتدا ورکړه ډېرې خبرې دې ورکړې خو اوس ټایم پوره شو من معنن جمع وکړه هر څوک چې الله او رسول بدو او فقط فاز کې یو کس یاد کو بس دا کس کامیاب شو اصول ټولو ته کېښودل هر څوک چې الله او الله رسول پسې روان شو دا ونه وایي چې ټول به جنت ته ځي فقط بس دغه یو کس جنت ته لاړو وجه چل دی یار دې ځای کې ډېر غټ چل دی هسې خو به داسې نه که نه الله خو ډېر هوښیار ذات دی پوهېده چې مخکې من جمع دی دلته فازه مفرد دی څه کمال دی کمال دا دی ورونو چې دا ونه وایي چې قرآن سوار د سلوم غواړي مړه عوام هم پرې پوهېږي چل دا دی وایي قرآن او حدیث پسې تللي ډېر خلک شي خو دا زړه هر څوک نه کوي ځینې کسي چې په کلي کې سر تېر کړي وایي ملا ستا فتوو ته تیار ښځې ستا پیغورونو ته تیار خاندانه ستا خلاف ودرېدلو ته تیار خاندانه ستا بایکاټ ته تیار په یوازې د الله او د الله رسول میدان ته راځم قرآن او حدیث خپلومه اهل حدیث جوړېږمه سلفي جوړېږمه ټولې دنیا په جنګ اخلم وایي دغه ټیم سړی یوازې الله فرمایي یوازې خو فقط فاز دا یوازې کامیاب شو ٹھیک شو کنه جی او ضروری خو نه ده چې هره نقطه دې په تفسیر کې موږ چې حق قبول کړ دی ځینې نقطې رب العالمین موږ له په خپل سود او مینه باندې راکړي لیدبروا آیاته الله رب العالمین ډېر زیات فراخ علم ورکوونکی دی نو فقد فاز دې کامیاب شو نو کامیابي ډېر خلک وایي ټولو کې هم خلک پاس شي کامیاب شي MPhil LLB PhD کام بی کام FA ڈگریم والی کامیاب شي فوزا عظیما مفعول مطلق کله کله د تاکید د پر راځي داسې کامیاب شو فوزا عظیما چې د دغې کامیابۍ نه بعد بیا ناکامي نشته الله به فرمایي زه هغه رب یم ما ته وګورئ موږ به د دې عرش او فرش مالک د دې ځمکې او د اسمانونو مالک د دې تمامو انسانانو پیدا کوونکی ذات په خپلو سترګو باندې وینو او په ملاقات به نه مړېږو ماشاءالله د دې نه لویه د خوشحالۍ خبره به بله وي مونږ ته چې د هغه ذات دیدار نصیب کېږي نو د دې لپاره به هره سخته تیار یو که نه به یو تیار هر قسم تکلیف راځي هغه تکلیف به غنیمت او خوشحالي ګڼو که نه به ګڼو شوق به کوو چې د الله دپاره زه بېعزته شم پرېږده چې د الله دپاره زه بدنام شم پرېږده چې د رب دپاره زما وینې توی شي خو زما نه څوک رضا شي ورونو نوجوانانو عزم وکړئ ای نوجوانانو ای فیسبوک والو ای کلین شو والو ورونو تاسو چې عزم وکړئ تاسو ډېر هوښیار یې تعلیم یافته یې چې مولا مسله کوي دې ته مه ګوره چې د مفتي صاحب رایې منې که نه دې ته مه ګوره چې پنجپیرې دی که دیوبندی دی که بری دی دې ته ګوره چې خبره د قرآن او د حدیث وکړه او که د خپلې خېټې نه وکړه چې د قرآن او د حدیث وکړه هر څوک چې دی ویې منه او چې خبره د قرآن او د حدیث خلاف وه که ډېر غټ مولا دی د منلو قابل خلک وایي زما تنظیم ومنه
خلق وی زما جنډا ومنه زما پیر او زما استاد او پارټي ومنه زما دا ټول پرېږده زما الله او زما رسول چې دا د حقانیت دلیل زموږ نشي بل دلیل د چا کېږي خلق خپل فکر خپل تنظیم او جنډې ته رابلل کوي ځان په حق ګڼي او زه الله او د الله رسول ته رابلل کوم زه په باطلم یا حسرة علی العباد افسوس دی په زمانې او په دې خلقو باندې عرض دا دی ورونو خبر را نږدېږي خو د الله او د الله د رسول دا پیغام ای نوجوانانو د فیسبوک په مخ باندې په پاڼه باندې دا حق پرستو عالمانو بیانونه په تاسو وجد دي خپلو زنانو ته بیانونه واوروئ قرآن او حدیث ورته بیان کړئ دا ورته مه بیانوئ چې د جمجا باچا کیسه شروع شوه نیمه ګنټه کې ښځې وجاړي اوښکې روبهیي یو خبره ده جمجا باچا څه شي و دا څه چلو کیسه ده په خوږ اواز مولا کړې ده په غوږ یې وتهیې چې دا کیسه مې ډک کړې ده نور خو نه قرآن دی او نه حدیث دی قرآن او حدیث زنانو ته وښایئ دا دین دی د دې به تپوس کېږي دا نعمت دی قرآن او حدیث نعمت دی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د دې نعمتونو به تپوس کېږي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون دا قرآن و حدیث دا ستا استاد قوم دپاره نصیحت دی وسوف تسألون اے محمد مصطفی ډېره زر ده چې د دې قرآن او حدیث باره کې به تپوس کوم دی ویلي دي چې د مجتهد باره کې به تپوس کوم دی ویلي دي چې په کوم مذهب به یې تپوس وکړو کومه فتاوا او کوم مفتابهي قول دی مانه تپوس وکړو د تصوف په کومه سلسله کې تپوس وکړو ماتوریدی کا شاعر تپوس وکړو حیاتی کوم ماتی تپوس وکړو نه وسوف تسألون د قرآن او سنت تپوس وکړو ورونو دا زده کې دې دپاره دوستۍ جوړه کېده یو بل سره دې دپاره د ځینې خلکو نه خفه شئ دا دوستي الله ته خوښه ده چې د الله لپاره وي دا بغض الله ته خوښ دی چې د الله لپاره درنه څوک خفه وي او د الله لپاره درنه څوک رضا وي ورونو دې علاقه کې دا د قرآن او د حدیث اواز ورسوئ نوجوانانو کلک عزم او واده ده او که نه ده صرف نوجوانانو نه واده اخلم کلکه واده ده او که نه ده دا د قرآن او د حدیث اواز به په دې علاقه خپروئ که نه به یې خپروئ خلک به کنسل کوي تاسو به کنسل نه کوئ خلکو سره قرآن او حدیث نشته تا سره قرآن او حدیث دی هغې چې کنځلې ونه کړې بیا خو ونه شوه تا چې معافي ونه کړه بیا ونه شوه سپی چې په تا چک لګوي ته به هم په سپي چک لګوي قرآن او حدیث بیان کې مه کوئ د پروپیګنډو آواز مه کوئ د پروپیګنډو جوابونه امام رازي ډېر مخکې ویلي وو لو کان کل کلب عوا القیته هجرا لعصبح الصخر مثقالا دینارا وی که ارغه پیدونکي سپي پسې کاڼي ولي کاڼي به ګرانې شي سپي به غلي شي خو چې ته هر سپي پسې کاڼي ولي دا کاڼي به یې ورځ ختم شي که نه بیا چې سپی غاپي ته کاڼي هلې په 100 روپۍ به کاڼي نو چې ته هر سړي دې جواب دی خو ډېر غټ ټایم به ضایع کړي مه کوئ جوابونه دا د قرآن او د حدیث پیغام دی الله او د الله رسول ذموار دي ته صرف رسوه ته صرف رسوه دې کې کمزور مال نشته دا د چا فقه نه ده چې مفتابهي قول جدایي د امام ابو یوسف رای جدا ده د امام محمد جدا ده د امام ابو حنیفه جدا ده څلور مذهب جدا دي چا نه دې ته وایي قول د الله قول د رسول الله د دې ذمہداري الله او د الله رسول اغوستې ده دې کې جانچ پړتال مه کوه نن نیم امت په فتنه د انکار حدیث کې مبتلا دی رسول الله داسې ولې ویلي دي یاره دا یې ولې وې ای خلکو دا ټولې د یو زنځیر کړی دي دې پروفتن دور کې هغه سړی قرآن نشي منلی څوک چې د محمد مصطفی حدیث نه مني قرآن چې چا د پیغمبر د تشریح نه وړی دی قسم دې دهریان شوي دي په الله یې اعتراضونه شروع کړي دا قرآن نازل شوی په چا دی نو په دې محمد رسول الله ښه پوهېدو که جاوید غامیجي ډاکټر صاحب پې ښه پوهېدو په دې الله په دې محمد رسول الله ښه پوهېږي که نه تمنا امادي پې ښه پوهېږي په دې محمد رسول الله ښه پوهېدو که سر سید احمد خان پې ښه پوهېدو من یطع الله ورسوله پیغمبر نه راته خدای جوړی انا لله و انا الیه راجعون وایي خدای اعتراض په قرآن وکړه من یطع الله ورسوله الله ځان سره یو ځای ذکر کړی دی که نه دا څه خبرې په دې منبر او محراب کوي او الله دې مولانو له څه ناشنا عوام ورکړي نه راوته لایق کوي چې بخاري نه دوړې پاسولې د مسلم د حدیث نه بیا سي دوړې پاسولې
الله اکبر کبیرہ اے مسلمانہ کله به ویخیږي من یطع الله ورسوله څنګه چې د رب فرمان لازم دی ورسوله داسې د محمد مصطفی حدیث لازم دی فقد فاز على کامیابیږي الله دې موږ تاسو کې د قران او د حدیث مینه پیدا کړي ورو عزم کې د قران او د حدیث پیغام په مخ په وړاندې موضوع کې نه بوزو ان شاء الله سوچت کې ان شاء الله ولا هر خېټه ولا پیغام مخ په وړاندې موضوع کې نه بوزو قران او د حدیث د پاره به هر بیزه ته تیار یو کې نه وي تیار یو आवाज او یو قوت په الله او د الله د رسول لپاره یو کې نه وي هغه نام باندې نو زمانو ته رسول کې نه ورسو فرمان خپل صلاحیتونو په دې لپاره قربانو کړه به قربانو کوم چې په قرآن او د حدیث دی عالمانو تران دې کو کړه به دې کو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسلام